یو دعا درته ښیم تاسو داسې یا به تنګ شوي یا به ستړي شوي نو یو دعا درته وظیفه درته ښیم دا وایي نو الله تعالی به مو هر څه برابر کړي اولاد او بیبیانې چې دي نو دا د انسان دپاره او مال دا امتحان دی ابتلا د ازمایش دی چې ښه وي نو خو ډېره ښه ده که خراب شي خدای دې نه کړي نو د انسان ټول ژوند پرې خرابېږي او د مال او د اولاد باره کې خو الله رب العزت فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه اموال او مالونه ستاسو او ستاسو اولاد ستاسو دپاره لوی ازمایش دی ابتلا ده قرآن مجید کې الله فرمایي او زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه حضرت قبلګاه محترم رحمت الله علیه به دا وظیفه د دې آیت شریف خامخا خوله په تقریر کې وی به سحر او ماښام دا آیت شریف وایي الله رب العزت د مؤمنانو صفت کوي والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما دا وایي نو د کوم ځای نه به وایي د ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سحر او ماښام دا درې ځله وایي هغو به فرمایل چې الله فرمایي چې مؤمنان زمانه غواړي دا دوه څیزونه چې اولاد او بیبیانې نیکان شي نو زه به ورله کم ده نو الله نه به هم دقه وظیفې سره دا دعا غواړو د آیت شریف سره نو الله تعالی به زمونږ بیبیانې او زمونږ اولاد زمونږ دپاره د سترګو یخوالی کوي